अंडर 19 एशिया कप के पाकिस्तान इंडिया ته یو ډیر ایزی یو ډیر کمفورټیبل شکست ورکړی دی. بل طرف ته افغانستان کرکټ فین لپاره خوشخبری دا هم ده چې افغانستان نیپال له شکست ورکړی دی. پاکستان سیمی فائنل له د ایشیا کپ سیمی فائنل له کوالیفای شو. افغانستان هم سیمی فائنل له کوالیفای کولای شي. په کوم سیناریو باندې بکیږي په هغه باندې مکمل ډسکشن کوو. د پاکستان او انډیا چې کوم میچ شوی د هغه په سکور کارت باندې هم خبره کوو چې پاکستان کرکټ ټیم څنګه انډر 19 لیول باندې انډیا له یو غټ شکست ورکړی دی او ډیر په اسانه باندې دا میچ ګټلی دی. په دې میچ کې د نسیم شاه رور عبید شاه هم شامل د انډر 19 چې کوم د پاکستان ټیم د پاغې کې چې عبید شاه په ډیر ښکلی بالینګ کړی دی. ډیر پیس سره ان سوینګ اوټ سوینګ ډیر زبردست بالینګ او د نسیم شاه چې کوم روریان دي مطلب هغه ښه ټیلنټ ته پکې ښه بالران دي. پاکستان ټیم د سکور چې کوم دی 263 رنزونه د انډیا ټیم کړي چې پاکستان ورپسې په 47 اوور کې چیس کړي دي چې اعظم پکې 105 رنزونه کړي دي. شهزاد پکې شازیب پکې 63 رنزونه کړي دي. زیشان بالر د جی فاست بالر د پکې څلور کلاډیان اوټ کړي دي. عبید شاه چې د نسیم شاه رور دی د پکې دوه کلاډیان اوټ کړي دي. امیر حسن چې کوم دی د پاکستان د پکې هم دوه کلاډیان اوټ کړي دي. پاکستان سیمی فائنل له د میچ ګټلو نه پس کوالیفای شو. پاکستان دا میچ په 47 اوور کې وګټلو. د پاکستان په ایشیا کپ کې ښه رن ریټ هم دی. بل طرف ته د پاکستان او د افغانستان میچ هم پاتې دی چې دغه میچ پاکستان د لپاره یو فری میچ دی. که پاکستان بایلو نو هم والی له نقصان نشته جی. پاکستان آلریډي سیمی فائنل لا کوالیفای شوی دی جی. خو دا میچ افغانستان له ګټل دي او په هاي مارجن باندې پاکستان نه ګټل دي. ځکه سیمی فائنل لا د انډیا او د افغانستان چې کوم ټیمان دي کې به یو ټیم کوالیفای کیږي. د افغانستان او د انډیا میچ هم پاتې دی. د دوړو کې به یو ټیم کوالیفای کیږي خو بیا به خبره پر رن ریټ باندې هم وي. نو رن ریټ خو کولو د لپاره رن ریټ بهتر کولو د لپاره افغانستان ته د پاکستان نه میچ ګټل پکار دي او پلس په خرن ریټ باندې ګټل پکار دي. په هاي سکور باندې دا میچ ګټل پکار دي جی. بل پاکستان چې کوم انډیا له شکست ورکو په انډر 19 لیول باندې نو دا هم یو ډیره غټه خبره ده. ځکه د پاکستان او انډیا چې کله هم میچ وي نو که د پاکستان کې لاړی وي او که د انډیا کې لاړی وي نو په دواړو باندې پریشر وي. که د فرست ټیمانو میچ وي مطلب د بابر اعظم دی د ویرات کوهلی میچ وي یا که په انډر 19 لیول باندې وي یا په انډر 16 لیول باندې وي نو دواړه ټیمان ډیر تګړه مقابله کوي. دواړه ټیمانو چې کوم کلاډیان وي ډیر تګړه فایټ کوي جی. اور دوه ټیمان کوشش کوي چې یو بل شکست ورکړي. ځکه دا د دنیا چې کوم دا بیگ رایولری ده د دواړو ټیمانو چې کوم وی غټ فایټ کیږي. اکثر نو تاسو به کتلی وي اکثر یو تګړه میچ کې کراود هم دا میچ ډیر زیات انجوای کوي. نو دا میچ پاکستان ګټلې دی. انډیا له شکست ورکړی دی په ایشیا کپ کې. پاکستان سیمی فائنل له هم کوالیفای شوی دی. دغه میچ ګټلو نه پس افغانستان له هم چانس ته د سیمی فائنل له د کوالیفای کېدو. پاکستان نه په هاي مارجن باندې میچ ګټل پکار دی. افغانستان له پلس د انډیا نه هم میچ ګټل پکار دي. نو بیا افغانستان به هم سیمی فائنل لا کوالیفای شي جی. دا اپډیټس په دې ویډیو کې د ویډیو کتلو ډیر زیات مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ. پیج هم لایک کړئ. والسلام.